عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. نرمنگا حاضری دا سوفا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سره پاینا الحمدلله دا کنځه ماشوم دی چې دا الحمدلله د موږ اسلامیت پر ختم کړی دی اوس واپس الټا روان دی الټا اخر ستر نه شروع کړل جی اوس دا ګورو خسته سوال یاد کړی ملګرو ډېر انتهایی آسان ګران سوال او آسان او دومره خسته واقع بیان کړل ماشاءالله کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د زناورو سره سلوک کولو یو او وای د هغې سیرت طیبه د هغې نه یو واقعه بیان کړي نو دوی ټول کلاس ته یاد ده جی خو دا مې راپاته دا کونځهن ماشوم چې کله به د په دې ویډیو کې زما مقصد دا دی که نه ملګرو چې کله مونږ تاسو ټیچینګ کوو نو کوښښ کوو چې مونږ یو کمزوری ماشوم روان کړو خود به خود کم چې قابل ماشوم یا خود به خود رواني راځو جی ماشوم به خیر جبه هم خلی خو بهر کې تسلی به له هم ورکوئ او د سره به نورو ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغه چې کم ملګري ټیچینګ کوي په سکولونو کې دا سرکاري دي که پرایویټ دي چې هغه کونځهن ماشوم راچت کړي قابل خو په خپل رواني که نه د خبرو ډېرېږي بهر کې باندې د ملګري تاسو ته سوال اورئ او جواب هم په خپله وایي د اسلامیت ښه جي په اردو کې ورته شاباس नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ कैसे सलूट करते थे। सूरत तैयबा वाक़या बयान करें। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह रुक कर वहाँ एक दरख्त पर चरिया का घोंसला था। असहाब करीम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम नजवईन ने चरिया के बच्चे को उतार लिया। चरिया परेशान होकर सरों पर चक्कर लगाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरिया की तकलीफ देकर फौरन हुक्म दिया कि चरिया की बच्चे को वापस घोंसले में रख दी जाए। माशाल्लाह वो तो या मलगरो ګوره ملګرو خامخا غلطین د سوزکونو کې وشوې او بهر کې دې ماشوم له موږ ډاډ ورکوو ماشومه قابل بشي ښه قابل بشي انشاءالله ډېر به د هغو سکول ټاپ کې ښه خو ټیټ محنت پکې دغه انشاءالله کې برابر انشاءالله او ډاکټر به هم جوړېږي عالم به هم جوړېږي حافظ قرآن به هم جوړېږي ښه ملګریا او محنت به دغه انشاءالله کې ښه قابل ښه او د چا نه کم نه ښه په خپل راغه ټیټ سبقونه دغه انشاءالله وایه ښه جي جزاک الله تعالی الجزا دا زموږ ته کټ ماشوم ورکوټې تاسو ته پرنټه ملامخ ویډیو مقصد مې دا دی چې به تاسو کم از کم ماشومان چې دي هغه ماشومان تاسو کټ کړي دي دا نو په دې ویډیو کې ما پیغام دا دی چې موږ تاسو کله ټیچینګ کوو د الله د رضا لپاره نو کوښښ کوو چې به یې پنځه ګوتې یو شانت کړو یو شاندان د خام دی غریب مرد د مالدار د غریب د پیس ډېر ورکوي پیس کم ورکوي نه جي چې کله موږ تاسو ټیچینګ کوو نو په ښه نیت باندې به کوو په ښه طریقې سره به کوو کوښښ به کوو زړه نه کوو چې څومره زموږ تاسو نه کېدای شي به کوو جزاک الله ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ جزاک الله الله په امان